بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو جمیل محمد ما د کیم ورلد سره یو ځل بیا دا وخت موجود ما په 400 روډ شب قدر کې دلته شیراز صاحب د زمونږ ډېر ښه ملګری هم دی کشر مو دی تاسو ته پته ده چې په خیبر پښتونخوا کې د نشي نه متاثره چې کوم خلک دي د هغوی په تعداد کې د روزانه په بنیاد باندې اضافه کیږي مخکې به عمومي طور باندې پوډر چې ورته وایي هیروین هغه به استعمالېدل اوس پکې آیس راغلي دي چرس راغلي دي چرس هم مخکینی نشه ده خو بهرحال نوې نوې نشې راغلي دي او یقینا زموږ معاشره یې ارغمل کړې ده خبره به مختصر کوو هم خو دا وخت تقریبا په ټول پاکستان کې 1 کروڑ 23 लाख چې کم اعداد و شمار د حکومتي او د غیر سرکاري ادارو نه جاری شوی دی دا د هیروین متاثره افرادو دی تقریبا د خیبر پښتونخوا څخه د پاسه 4 کروڑه آبادی ده او د دې 11% خلک چې کم دی د نشې په چې کم عادت ته پاغي کې لګیا دي یعنی نشه کوي او دا یقینا د تشویشناک خبره ده د زرو پورې تقریبا مراکز موجود دي په پرایویټ سطح باندې خلکو جوړ کړي دي علاجونه پکې کیږي په خیبر پښتونخوا کې چې کم د نشي عادتي خلک دي دا غوي د ټیکوالي لپاره او دا غوي د علاج لپاره ډاکټر صاحب هم موږ سره موجود دی شیراز صاحب اول خو تاسو ته په هغه باندې چې کوم دی په دې ډیټا باره سره خبره وکړئ او مختصر چې یاره تاسو د سنټر کولو کړی دی بحالۍ دپاره نو آیا نشه داسې علاج د دې شته چې دا کم متاثره خلک دي هغه بحال کړي یعنې د هغوی علاج ممکن دی بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو ناول جمیل بھائی زه ستاسو د ټیم ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو خپل قیمتي ټایم ویست او بار زموږ د ادارې وزټ کوئ بالکل الحمدلله یو اداره چې کله پروفیشنل وي هلته چې مریض علاج وکړي نو انشاءالله ټول عمر هغه مریض د نشې نه مکمل صفا شي خو د بده مرغه زیات تر نان پروفیشنل ادارې هم موجود وي چې هلته کې مریض علاج وکړي نو بار بیا هم د نشې طرف ته راځي موږ به د خپل ادارې حوالې سره خبرو وکړو نو دا یو پروفیشنل سیټ اپ دی او د شپږو کالو نه موږ په شب قدر کې خپل سرویسز ورکوو چې په دې کې د مختلفو نشو کې ککړ افراد او داسې مختلف ذهني بیمارو کې ککړ خلک راځي او د الله په فضل سره زموږ د ډاکټرانو مهنت سره یو نوې زندگی هغه خلکو ته ملاویږي تاسو بل یو پوښتنه وکړله چې زیات تر خلک علاج وکړي او د علاج نه بعد هغوی بیا د نشې طرف ته ځي نو دې کې مین فیکټر زموږ سوسایټي ده ځکه چې بهر دلته کې مریض مکمل اوکې شي خو چې بهر لاړ شي یو زموږ معاشره داخل سټیګماټایز کړي او په دوی باندې د نشې دا ټکې لګولي څوک ورته یا هغه د چرسي راغی یا هغه د ایسي راغی یا هغه د پوډري راغی دا لفظ هم مریض واپس د نشې طرف ته بوځي بل دا دی چې زموږ په معاشره کې بېروزګاري ډېره زیاته ده د هغې وجې زیات تر مریضان د نشې طرف ته واپس ځي بل دا دی چې مریض خپل فالو اپ جاری نه ساتي فالو اپ مطلب دا وي چې مریض علاج وکړي هر 15 دن بعد ادارې ته د هغه راتګ وي د هغه چیک اپ کول وي کله چې ادارې سره د مریض تړون وي قطعا نه ده چې دا مریض واپس د نشې طرف ته لاړ شي بالکل یقینا څنګه چې شیراز صاحب دا خبره وکړه چې یاره د دې بحالي هم ممکن ده او خو بحالي بیا برقراره ساتل هغه د ټولو نه زیاته ضروري ده دا وخت موږ سره ډاکټر صاحب هم موجود دی ډاکټر صاحب یو خبره خپل تعارف هم کوي او بل چې کوم تاسو علاج کوئ نو دا څه طریقې کار وي د علاج مختصر الفاظو کې راته وایي خلکو له بس پیغام ورکوي په دې حواله باندې ډیره مننه جمیل بھائی تاسو یو جهان مننه چې تاسو راغی زموږ سنټر لم وزټ وکړو خبره بداو کو چې ټول نه پیره چې کوم زموږ سره اډکټډ پیشنټ دی باغې کې لګه موږ سره مختلف راځي ډېر داسې پیشنټ وي چې هغه موږ سره لږه مطلب هیروین استعمالوي یا دې نه علاوه چې کوم دي نن سبا رشو چې کوم د هغه زموږ سره د آیسو ده هغه ډېره زیاته شوې ده داسې پیشنټ موږ سره شته چې هغه مطلب انجکشن اډکټ وي په دې کې چې کوم دی لږه موږ مرحلهوال چې کوم دي په کوم پهلنی علاج وي هغې ته موږ ډیټاکسیفیکیشن وایو ډیټاکسیفیکیشن زموږ سره چې کوم دي په هغې کې لږه مختلف داسې د دې نشې بحالې طرف ته راوستو دپاره کوم انجکشنز وغیره وي یا کوم موږ چې کوم نور منیجمنټ د دوی دپاره کوو نو هغې کې موږ ته ډیټاکسیفیکیشن 15 دن وي بیا د هغې دپاره چې کوم دي بل یو بل سټیج چې موږ سره چې کوم دی پرایمري ریهیبلیټیشن موږ ورته وایو په هغې کې موږ سره مریض بیا په هغه میډیکیشن باندې هغه وي یا مطلب د هغې نه علاوه چې کوم څه د هغې نشې څومره افیکټ کړي وي لکه په دې کې موږ سره داسې هم راتلی شي چې نن سبا حالاتو سره چې موږ وګورو د آیسو نشه ډېره زیاته ده نو موږ سره په دې کې آی سایکوسس مریض هم راتلی شي یا د دې نه علاوه که موږ وګورو په دې کیټګري کې کینابیس انډیوس سایکوسس مریض هم موږ ته راتلی شي نو هغه بیا موږ لکه فرتر بیا چې کوم سایکوټیک وي یا مطلب کوم موږ سره په دې منځ کوم هغه ډرګ والا وي که نه نو هغې بیا بیل وارډس دي که نه نو هغې طریقې سره زموږ علاج کېږي
او د دې حوالې سره چې کوم دي که موږ وګورو نو د دې چې کوم د علاج دی هغه ممکن دی بالکل علاج کیږي زموږ سره داسې ډیر پیشنټ دي چې هغه الحمدلله دلته نه د بحالې علاج کړی دی او هغه پراپرلی چې کوم میډیکیشن وغیره دي کوم هغه دی هغه استعمال کړي دي هغه اوس چې کوم دي خپل ژوند په خپل هغه کې چې کوم دي ژوند نه خوندونه اخلي خوندونه نه مزه اخلي بالکل یقینا ملګرو تاسو د ډاکټر صاحب خبره مو اوریده د شیراز بی دا راته ووایه چې په دې سطح باندې تعاون شته د سرکار د طرفه یا حکومت له څه کول پکار دي په دا وخت یو مختصر الفاظو کې کراته تا ویل چې حکومت څه ذمہ داری جوړیږي هغه څومره کار کوي نه کوي ادارو سره تعاون نه کوي په دې حوالې سره هم خپل جمیل بھائی ګورنمنت ادارې خو ډېرې زیاتې دي پراپر هغوی زموږ چیک اینډ بیلنس کوي خو څه قسمه فاینانشل سپورټ هغوی موږ سره نه کوي ګورنمنت ته بار موږ دا خواست کوو چې کله یو بیماری راشي د هغې خو موږ علاج کوو لکه دلته کې دا ټول بیمار شوي د دوی علاج دلته کې سټارټ دی خو آیا د دې بیمارۍ نه مخکې د دې په پریونشن باندې کار کول دي ځکه چې دا یو سوشل ایشو ده یو سوشل کاز دی یو سوشل بیماری ده که چېرې ګورنمنټ د ټریټمنټ نه زیات د دې په پریونشن کې موږ سره سپورټ وکړي نو زموږ را روان کول د دې ضلالت نه بچ کېدی شي په دې هکله موږ دې نه مخکې کې پي کې ګورنمنټ ته یو پروپوزل هم ورکړی او هغوی نه موږ دا ډیمانډ کړی چې تاسو د 5م کلاس یا د 8 کلاس په سبجیکټ کې انټي ډرګز حوالې سره یا کریبینګ ډرګ ابیوز حوالې سره یو ټاپک انکلوډ کړئ چې زموږ را روان کول دا وپېژني چې نشه څه ده د دې نقصانات څه دي دې سره به دی چې زموږ را روان کول به د دې نه ځان محفوظه ساتي خو د بده مرغه دلته کې ایزي اویلیبیلیټي ده نشه کور په کور میلاویږي ایون چې هوم ډیلیوریز پکې نن سبا کېږي او د آیز اډکشن نه علاوه نوې نشې را روانې دي اوس موجوده موږ سره یو کیس راغلی او میجیک مشروم یو نوې نشه ده چې دلته کې انټروډیوس شوې ده پیشنټ یې موږ ته راځي د هغې کریوینګ هم ډېر زیات وي او ویډرال سمپټم هم د هغې ډېر زیات سویر وي او هغې کې مریض داسې کنډیشن ته ځي چې هغه د هغې سایکوسس کله سټارټ شي د مختلف ځناورو رویه اپناوي مطلب که چرګې ته ګوري د چرګې هغه عادتونه کوي که سپي ته ګوري د هغې هغه عادتونه کوي نو را روان وخت دپاره سوچ او فکر ګورنمنټ ته پکار دی چې د دې په روکتام کې خپله مرسته وکړي ایون چې کم کسان دي کم چې په دې بیمارۍ کې ککړ دي د دې علاج سره سره د دې په روکتام کې خپل یو پازیټیو کردار ادا کړي جی بالکل یقینا دا تاسو کتل په دې سنټر کې همدا چې کوم په نشه کې مبتلا خلکو د علاج نه پس چونکې د نشې فایده خو هغه سړي ته ده چې کومه د نشې مختلف سامانونه خرڅوي یا هغه ادویات یا هغه چرس پاوډر یا هغه منشیات هغه جیب ته خو پیسې ځي خو یقینا نقصان یې هغه چاته چې څوک یې استعمالوي نو لهذا دغه شیراز صاحب یو ځوان دی دغه پیغام د ورکړه چې یاره والدینو ته دا پکار دي چې په خپلو بچو باندې خیال وساتي د نشو نه دغه ځوانان ځان بچ وساتي او بل طرف ته حکومت له هم دغه پکار دي چې په نصاب کې دا شامل شي یقینا دا د دوی د طرفه یو ډېر ښه تجویز دی او کوشش په دغه هم کوو د دوی سره به دغه مرسته کوو چې دا د ایم پی ای صاحب او یا د کوم وزیر صاحب چې کوم دی هغه په لاس باندې یو قرارداد هم په صوبایي اسمبلۍ کې جمع کړو یو بل وړاندې کړو بل طرف ته چې کوم دی دا ځوانان تاسو وکتل اوس بحال شوي دي ټیک شوي دي مونځ هم کوي تاسو وکتل تلاوت هم کوي دلته خپله چې کوم دی ګپې شپې هم لګوي او ډېر زیات خوشحاله دي نو لهذا دغه نشو نه ځان وساتئ ځوانان هم او د هغوی د مور او پلار هم دغه کوي او حکومت هم په دې مرسته په دې سلسله کې مرسته وکړي د دغه تنظیمونو مننه مو کومه د کیم ورلډ سره اوس انشاءالله وختاً فوختاً به تاسو ته نور خلکو پروګرامونه په وړاندې کوو مهرباني